آرگنایزیشن مرکزی صدر جناب یار محمد گل صاحب ته بلنه ورکوم چې دی راشي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. جناب یار محمد گل صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما کابینه چې مشران راغلي، کشران راغلي، ترونه راغلي او د ټولو شکریا ادا کوم. ټول یو جهان نه هغې نه بعد زه د پیرآباد د برانچ صدر سیپور بھائی هغه شکریا ادا کوم. کمشات روز زموږ جنرل سیکرټري هغه شکریا ادا کوم. هغه چې کومه کابینه ده په پیرآباد کې ټول شکریا ادا کوم. دا پروګرام په دې خپل مسؤلیتیا کې جوړ کو او ډېره مننه کوم. ډېر شکریا ادا کوم. بله دا ده چې باید زموږ مشرانو ټول خبرې وکړي. نو اصل کې خبره دا ده که نه چې دا تنظیم موږ جوړ کړی موږ نه وایو چې موږ دې مشران یو، باید موږ ستاسو خادمان یو. موږ به دا سوچ کوو چې زموږ د کوم چا د فایدې خبرې، د اتفاق خبرې، د غیرت خبرې، نو انشاءالله موږ به ټول مخکې هلته ځو. لا مې غذایي دا زیرو ولې چې نن سبا هغه سړی په خپل قومونو باندې مطلب دا چې باید ښه ښکارېږي، په خپل قوم باندې مطلب یو سړی پکارېږي. ولې په پیرآباد کې زما دومره وروڼه دي ماشاءالله چې په یو غلي کې 200 300 کوره کېږي. صحیح ده. نو کم دی د کابینې کسان چې نو کابینې کسان جوړ کړي میټینګ و د بار ولچن کسان لاړ شي مشران خپلې خبرې ته لري. خو دا علاقې کسان چې دا علاقې څه مسله نو موږ دغه سره جوړ کړل، هغې موږ کابینه جوړه کړله. موږ وایي بای لکه داسې خبره ده چې باید کسان یو شي کوي یو بل خفګاني نو هغه صدر ته خبره ښیي، جنرل سیکرټري ته خبره ښیي، هغه به مزید راځي موږ ته خبره ښیي. نو بقیې به موږ ته پته لګي چې موږ دننه په زړونو کې یو بل څه خبرې څښا کوو، زړونه خو بل ته ډکي او مطلب دا چې باید په خوله باندې باید موږ اتفاق اتحاد نو اتحاد خو داسې چلېږي نو زما وروڼو چې زه خپل نه ستا دپاره ګنټه ټیم نشي ورکولی، 2 ګنټې ټیم نشي ورکولی. ډېر د افسوس خبره ده. اصل خبره دا ده موږ کوم موږ ډېر غلطي ټیک شوه موږ وروڼه چې موږ یو بل برداشت کوو. نو الله دې دا کبه زموږ ټول وروڼه وباسي چې موږ یو بل برداشت کوو. الله دې زموږ اتحاد راولي. موږ وایو که بای لکه که زموږ دا کار غلطي یا زموږ دا کار بدي نو تاسو راشه موږ ته ووایئ، موږ به ستاسو دا خبره ورپسې لاړ شو. تاسو زموږ مشران یو، موږ ستاسو کشران یو. خو دلته راشئ دا تنظیم دی، دې تنظیم ته مطلب خپله منډه تړله، خپل خدمت وزس کې غوث راکوئ. زه به نن تاسو واضح خبره وکړم په ګروپونو کې خبرې کېږي نو کټي سلوا که پیرآباد قصبه که هر علاقه موږ داسې وروڼه خدمت کړلی چې موږ دا ټلیفون کړلی چې موږ څه په وزس کې موږ ځان حاضر کړلی. خو افسوس خبره چې ما ته تپوس کړلی چې زما په ارګنایزیشن کې 13 روپۍ چانده ورکوئ نو نه په دې غټ افسوس ورشي غټ افسوس ورشي په دې خبره باندې چې باید ما ته ټلیفون کوي چې باید ارګنایزیشن کسان دې راشي مالا منډه تړ هغه ته راشي منډه تړ ووایي خو ته یو 100 روپۍ 50 روپۍ تنظیم لپاره د قوم لپاره نشي ورکولی. دا ډېر افسوس خبره ده. خو باید موږ له پکار ده چې باید زموږ دغه تنظیم دی موږ به د یو بل پکار راځو، پاسه کې یو بل ته ودرېږو. کله چې تنظیمونه غټ شي که چا واړه شي خو زموږ دغه کړمیزن تنظیم دی دا وروڼه دي دا کړمیزنونه موږ به د یو بل پکار راځو. د هغې نه بعد ستاسو ټیم زیات نه لمه مرۍ مې خرابه ده نو باید زموږ د مشرانو خبرې وکړئ چې دلته څنګه راغلي دي. ستاسو یو ټولو شکریا ادا کوم. پاتې شو زموږ تورغر وروڼه دي. نو افسوس خبره ده چې زموږ د تنظیم دا 3م کال دی زموږ په تورغر کې یو پروګرام ومنه شو. دا تنظیم خو موږ د تورغر په نوم جوړ کړلی. په افسوس خبره هلته یو پروګرام په 2 کسانو په 3 کسانو باندې ډېر افسوس خبره ده. هغوی له پکار ده چې هلته میټینګونه وکړي، هلته خپل وروڼه راوغواړي، د مشرانو ته میلاو شي، مشرانو ته خپله خبره ورسوي. خو هلته هم داسې څوک نشته په تورغر کې. دې خبرو کې زما څه غلطي ملطي شوي، تاسو معذرت کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ.